الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سټیج باندې ناست دې ځینه به ور شروع شم. بادر شیر بھائی، خورشید عالم بھائی، جبار باغی بھائی، بیرسٹر یونس ظہیر، زمون خوږ ناظم سابقہ ناظم اعلیٰ صاحب، اسیم خان، منسٹر لوکل گورنمنٹ مینا خان بھائی، ایم این اے صاحب، ارباب شیر علی صاحب، دور پترائی، عبدالغنی صاحب، حامد الحق صاحب، رحیم وزیر، زمونږ د بونونه راغلی مېلمه چیئرمین جنید رشید صاحب، زمونږ حسن خیلونه چیئرمین حافظ الرحمان صاحب، دلته ناست زما د پاکستان تحریک انصاف پېښور او د خیبر ټولو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دلته ناست زمونږ د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ چې څومره سټاف دی، سی ایم سیکرټریټ چې څومره سټاف دی، ډي پی او خیبر غم ناست دی، نور ملګري ناست دي، ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو ملګرو خبرې وکړې، خو نن زه د خپل تقریر د خپلو پښتنو دپاره چې هغه د خیبر پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې دي، د هغې دپاره به پښتو کې کوم انشاءالله تعالی. ملګرو چې څنګه تاسو ته پته را چې پېښور همیشه د غټ زړه مظاهره کړې ده، که هغه په ملکنډ ریجن باندې کله سخت وخت راغلی دی نو پېښور ورته زړه کولاو کړی دی او دلته د ملکنډ ریجن چې څومره آی ډي پیز دي پېښور کې ځای کړي دي. که په مرج اضلاع باندې سخت وخت راغلی دی پېښور ورته خپل زړه کولاو کړی دی او دلته چې زمونږ د قبایلي اضلاع څومره آی ډي پیزو پېښور ځای کړي دي دلته، نو د پېښور په مونږ باندې ډېر زیات حق و، بلکې حق دی. نو د دې دپاره مونږ چې څنګه زه راغم حلف نه بعد مونږ ډایرکټ پېښور یوټیلایزیشن پلان د 200 ارب روپو چې دلته څومره زمونږ ایم این ایز ایم پی ایز دي، که هغه د فارم 45 دی که فارم 47 دي، دغې ټولو سره کېناستلو دغه پلان مونږ فاینل کړو. الحمدلله په دې باندې نن کار شروع دی. زه چې زمونږ څومره ملګرو په دې 200 ارب روپو کې حصہ اخیستی را په ټینډرو کې، هغې ته دا باور ورکوم چې دا 200 ارب روپۍ صرف په خوله باندې نه دي، تاسو کار کوئ، په سبا ورځ باندې به انشاءالله تعالی د ستاسو په اکاونټ کې پیسې پرتې وي. زمونږ کوشش دغه دی چې په پېښور یوټیلایزیشن پلان کې څومره هم پروجیکټس دي په هغې باندې کار زر شروع شي، خو چې انشاءالله تعالی کله هم شروع شي نو دا به داسې نه وي چې دا به ډیلې کېږي. انشاءالله په 60 دن کې دننه به زمونږ دا ټول پروجیکټس مکملېږي انشاءالله تعالی. د دې سره به د پېښور ډېرې مسلې حل شي، چې څنګه اسیم بھائی خبره وکړه چې زمونږ کم رورل ایریاز دي پېښور کې دننه، د هغې دپاره هم انشاءالله پلان موجود دی چې څومره د رورل ایریاز روډز دي هغه د اربن پېښور سره ټچ کېږي، د سټي سره یا اربن پېښور سره دا ټول روډز هم پکې اچولي دي چې کم پاتې دي انشاءالله تعالی دا به نیکسټ اے ډي پي کې اچو انشاءالله تعالی په هغه ټولو باندې به کار کېږي. پېښور کې به داسې ایریا نه پاتې کېږي چې هغه به ډیولپ نه، انشاءالله تعالی ټول پېښور به ډیولپ کوو انشاءالله تعالی، که هغه د تعلیم لحاظ سره دی، که هغه د صحت لحاظ سره دی، که هغه د روډز لحاظ سره دی، که هغه د نیرونو لحاظ سره دی، او که هغه پکې نور ډیولپمنټ دی انشاءالله تعالی دا به ټول مونږ کوو. د دې سره سره ټول خیبر پښتونخوا دپاره زه د ستاسو نه راوتی یو ځوان یم، د میډل کلاس نه زما تعلق دی، په دې هر څه باندې زه پوه یم. په رکشه کې مې سفر کړی دی، په بس کې مې سفر کړی دی، په چنچي کې مې سفر کړی دی، په ټانګه کې مې سفر کړی دی، په سوزکي کې مې سفر کړی دی، په ویګن کې مې سفر کړی دی، په کیری ډبه کې مې سفر کړی دی، پیدل مې سفر کړی دی.
نو د غریب سړي د ټیکسي ډرایور د رکشې ډرایور د ریډۍ والا چې څومره زمونږ غریبه طبقه ده میډل کلاس طبقه ده چې څومره سټوډنټان دي ځوانان دي د ټولو مسلو نه زه خبر یم الحمدلله د یو کس نه زه خبر یم زما لیډر زما قائد جناب عمران خان صاحب موږ ته سیاسي تربیت راکړې ده دغه په زړه کې چې د غریب سړي دپاره د عام ولس دپاره کم احساس دی هغه الحمدلله زمونږ په زړه کې هم دی هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت په زړه کې هم دی او دغه احساس په انشاءالله تعالی موږ مخکې بوځو زما د خیبر پښتونخوا ټولو عوامو انشاءالله تعالی 2026-2027 چې کم مالی سال دی دا به د خیبر پښتونخوا ته د امن د ترقۍ د خوشحالۍ سال وي انشاءالله تعالی په دې کال کې به انشاءالله تعالی په خیبر پښتونخوا کې امن ترقي او خوشحالي درې واړه راځي او دا مې در سره وعده ده انشاءالله تعالی چې دا به راولو زما پښتنو د پیله ورځې نه چې کله نه زما نوم راغلی او د هغه ورځ نه زمونږ چې کوم مخالفین دي هغې سازش کړی دی والحمدلله د خیبر پښتونخوا ټولو خلکو زما ملاتړ کړی دی زما ملګرتیا یې کړې ده او چې کومه بیانیه زمونږ مخالفینو جوړه کړې ده تاسو ټولو په مشترکه شکست ورکړی دی د دې نه بعد به ځکه چې زما چې کوم د تحریک انصاف ملګري دي تقریبا په خیبر پښتونخوا کې زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر هم پاتې شوی یم د انصاف یوت وینګ صوبایي صدر هم پاتې شوی یم د خیبر پښتونخوا ګډ ما کتلی دی تقریبا د 1.5 لاک نه زیات ورکرانو خو ماته نومونه زباني یاد دي ځکه چې دې سره زمونږ واسطه راغلی ده د 18 سال نه ملګرتیا راغلی ده نو نن په دې وخت چې زه دلته یم او دی ماته پولیټیکل سپیس نه راکوي دوی نن هم ما عمران خان صاحب ته ملاقات ته نه پرېږدي دوی نن هم په ما باندې کیسونه کوي نو د دې خبرې مطلب دغه دی چې کومه خبره مې د ستاسو په مخ کې ده دا مې د هغې ته په کمره کې هم ده زه د عمران خان د نظریې نه د خپل موقف نه یو انچ هم نه یم وروسته شوی ځکه دوی ماته چې کوم دی سیاسي سپیس نه راکوي خو په دې کې د ستاسو ملګرتیا ضروري ده د خیبر پښتونخوا خلکو د ټول پاکستان عوام په دې کې ملګرتیا ضروري ده دا یو خبره یاد وساتئ چې دا جعلي وفاقي حکومت دا په پاکستان باندې په پاکستانی عوام باندې بوج جوړ شوی دی دا صرف په تاسو د ستاسو په ملک باندې نه چې چا په جوړ دروازه راوستي دي په هغې باندې هم بوج جوړ شوی دی دا نور نشي چلیدی د دوی سره پالیسي نشته بله ورځ چې کوم وفاقي میټینګ او د ټولو صوبو نه خلک راغلي او کوم پریزنټیشن یې راکړی ما وویل چې تاسو خو پاکستان تباه کړی دی زمونږ پاپولیشن گروث 2.5% سره مخکې روان دی او زمونږ د پاکستان جی ډي پي گروث هغه 3% سره مخکې روان دی دی خو 3.7% خو دروغ یې ویل خو 3.7 سره د دې مطلب دا دی چې د ستا پاپولیشن گروث چې 2.5% سره گروث کوي نو پکار دی چې د ستا جی ډي پي گروث کم سے کم 5% دی خو د دې سره د دې خبرې جواب نو زمونږ چې کم ایکسپورټس دي بهر دنیا ته هغه تقریبا $34 بلین دي چې کم د بهر دنیا نه سامان راغواړو هغه $70 بلین دي د 34 او د 70 په منځ کې چې کم دا ګیپ روان دی دا په پاکستان باندې بوج دی ما ورته وویل چې دا به څنګه کور کوئ وایي چې د بهر دنیا کې چې کم پاکستانیان دي هغه دلته ډالر رالیږي ریمیټنسز ورته وایي هغې په ذریعه باندې ما ورته چې تاسو په ریمیټنسز باندې دومره غټ ګیپ نشئ کور کولی
پکار دی چې دلته انډسټریل ریولوشن راشي، پکار دی چې دلته اګریکلچر ریولوشن راشي، ځکه چې زمونږ کومه پورې ایکسپورټس د امپورټس نه زیات شوي نه وي، پاکستان ترقي کولی نه شي. د دې جواب هم د دوی سره نه و. بهرحال د دې خبرو مطلب او مقصد دا دی چې پالیسي نشته، صرف او صرف چې کوم دی دلته ناست دي کرپشن کوي. IMF رپورټ کوي چې 5300 ارب روپے دوی کرپشن کړی دی. بس صرف دغه یو پالیسي ده د دې، بله پالیسي نشته. خلک هم ترې نه تنګ دي، چې چا راوستي دي هغه ترې نه هم تنګ دي. تاسو خپلې ارادې مضبوطې ساتئ، خپله انرژي ضایع کوئ مه، خپله انرژي بحال ساتئ. انشاءالله تعالی کله هم د دې انرژي د دې طاقت زور پیداویدی شي انشاءالله تعالی. زه به درته مخکې وم او تاسو به راپسې وئ انشاءالله تعالی. زما درنو قدرمندو خوږو پښتنو، په خیبر پښتونخوا باندې چې کوم د ناکامو پالیسیانو د وجې نن سبا کم حالات دي، د هغې غم او فکر ما سره دی. په دې باندې باقاعده زما میټینګز هم شوي دي انشاءالله تعالی، چې څنګه ما درته پهله وویل یو ځل درته بیا وایم چې 2026 اور 27 چې کم مالی کال دی، په دې کې به انشاءالله تعالی په خیبر پښتونخوا کې امن، ترقی او خوشحالي درې واړه راځي انشاءالله تعالی. ډېره مننه، شکریه و ما لا اله الا الله.